نن سبا زنانو سره او جنکو سره ټچ موبایل دي ټوله ورځ پې دا هلکان خفه کېږي ما او دا جنکې یو بل سره خبرې اترې کوي لویه تبۍ دې جوړه کړې لویه تبۍ ما ته یو زنانه ټیلیفون وکړو داسې پریشانه وه ما ته وایي مولوي صاحب مې هم وی لور مې چا تختولې څه وظیفه راته وښایه مې ما ماشومه بین څو کالو ده چې تختولې سر نه نه شلو دویشتو کاله ده مې خدای دې بې خو باسه نن سبا دا غټ موبایل نه دی دا ډېر لوی دجال دی دجال دا غټه فتنه دې خلک د قرآن نه منې کړي جیب کې به دې لاس ومنډه نو تسبو سره به دې ګوتې وجنګېږي نو الله به در یاد شو نو ذکر به دې شروع اوس چې جیب کې اسم لاس ومنډې نو په دې مردار دې لاس ولګي نو بس راوي باسې ټوله دنیا پکې لګیا خدای چې دا خلک په دې کې څه ګوري ټول غم دې سرخوړی جوړ کړی پخوا به خلکو چې مونځ وکړه نو جومات کې به دیوالو ته خلکو ډډې ووانې او قرآن شریف پې راواغېست او تلاوت به شروع او چې کم به دا بوډاګانو په ناظره به ورته قرآن نه ورته نو هغه بوډاګان به هم یو طرف ته کېناستل خپلې تسبیح به یې اړول ملا صاحب به هم قوم ته مخ کړې ماشومان به راتلل او هغوی ته به یې قرآن شریف خواو سار مازدیګر ماښام ماسخوتن به په جومات کې د قرآن شریف یو ورد و ورد او یو دوم به او د خلکو به قرآن شریف تلاوت به کوه او هر چا به په قرآن شریف کې ځان ته خپله نښه ښودی اکثر به په دې یو ځل زمونږ په جومات کې په دې جګړه وه وایي زما دا قرآن چا راغشتی ما ورته لکه دا قرآن یوازې ستا نه دی دا وقف قرآن دی نه وي زما نښه یې ګډه وډه کړې ور په دې به خفه کېده اوس چې سلام سنګ وګرځئ نو لا پیزار ته نه رسېدلی چې دا موبایل یې ریستی په جومات کې دننه کش 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 تلاوت پاتې قرآن پاتې ملا صاحب هم چې سنګ مونځ وکړي نو قوم ته مخ راواړئ او قبلې ته شا کړي نو خپله خښته راوباسي خپل موبایل په هغې کې لګي او دا چې څومره شاګردان دي خفه کېږي ما دوی له منیټران مقرر کړي هغه لسو ته ته سبق ښایه لسو ته ته ښایه لسو ته ته ښایه او په خپل په جومات کې کشه کشو کشر ټول موبایل دی لوی غم جوړ دی په خدای سره ټوله ورځ پې دا هلکان خفه کېږي ما او دا جینکې یو بل سره خبرې اترې کوي لویه تبۍ دې جوړه کړې لویه تبۍ نن سبا زنانو سره او جنکو سره ټچ موبایل دي ستاسو د علاقې خو ډېرې ښې دي مړه تاسو خو باچان یې شکر دی ستاسو زنانه دینداري دی هلکان هم دیندار دي دلته دا نشته راشئ زموږ طرف ته خصوصا په دې ښارونو کې خو د دې د لاسه غټه فتنه ده ما ته یو زنانه ټیلیفون وکړو داسې پریشانه وه ما ته وایي مولوي صاحب مې هم وی لور مې چا تختولې څه وظیفه راته وښایه مې ما ماشومه بین څو کالو ده چې تختولې سر نه نه شلو دویشتو کاله ده مې خدای دې بې خو باسه چا تختولې نه ده دې څوک تختولې دی داسې ماشومه خو نه ده چې چا په غېږ کې کړه بورقه کې پټه ونیوه او یې تختوله دې سړی تختولې دی چا سره وتې ده اوس څه وظیفه ماته وښایه او داسې کې ډېره نیکه ښځینۍ وه داسې په قیرت کې راته ووایي ډېره نیکه وه مولوي صاحب ډېره نیکه وه او ټوله ورځ به په مصله ناسته وه او په سر به یې څادر اچولی او د خدای ذکر به یې کوه او دروازه به یې ځان پسې کونډه کړه او دقیا به مراقبه به وه او وظیفې به وې د دې کار ډېره نیکه وه ما ابتدا یو تپوس کو دا ټچ موبایل ورسره وکړه نه وی پلار دی خدای تباه کړي وي دی اوله راوړی و که نه نو مې ویرس پکې پراتو تا هغه ویرس و غږ ماته نه کې مې تا څه وی چې دا په مصله ناسته وه او دې ذکر کو د خدای مې دا د خدای ذکر نه کو دا چې چا سره لاړه دقه اشنا یاده دا خدای سره مراقبه وه دا دغه اشنا سره مراقبه وه چې دا چا سره ووته دی په مصله خدای یاده
مې په مصلی خدای نه یادو دا چې کونډه به ولګوله دا قصه ستا نه پټوله دا په مصلی چې ناسته وه د دې موبایل د لاسه تاسو ته پته نشته چې زمونږ هغه خاریو طرفونو کې په خدای مې د قسم درته خورم ډېر د حیا کورونه بېعزته شو تباه شو د دې موبایل د لاسه یو دا د مهرباني درخواست درته کوم چې جینکو له دا موبایل مو ورکړه مو ورکوئ زنانو له دا موبایل او بیا خصوصا چې کومې جینکې کالج ته لیږي یونیورسټۍ ته لیږي خدای ته وګوره مه ورکوئ په دې څه کوئ که ته وایې کور سره رابطه کوي نو خو سهار د کوره ووتم ماښام غرمه راځي که نه څه رابطه کوي دا پخوا خلکو سره موبایل وي او که نه ډېره مینه پوټینې موبایل وله ورکوي بس په دې رابطه کوم په دې غټ موبایل دا هلکان چې څومره دي نو ټول پې فلمونه ګوري ډرامې پې ګوري بربند او لغړ خلک پې ګوري دقه رنګې جینکې په دې موبایل همدقه ډرامې ګوري او دا فلمونه پې ګوري مهرباني وکړئ دا غلط مه استعمالوئ زموږ علاقه کې یو سړی دا درته یو چشمدید خبره وکړم چشمدید نو هغه به ای بوډا و که خدای پاکې مړه به یې که جم دی وی خو ظالم او د دې نه بغیر بل کار نو دقه موبایل ته به ټول ورځ ناست او صاحب په دې سترګو خدای ړوند کړه په دې سترګو او سیمټو بوجۍ به یې خېجولې ټرک ته د خاورې بوجۍ دا به یې راکوزولې مزدوري به یې کوله خو دقه شي باندې ښه وه خلکو مې یو ته به راشه که نه وګوره که نه راشه که نه دا پلانکی پکې ګډېږي دا وګوره دومره مست و اوس څه کوي اوس خو د خیر نیم خبر دا کال 2 کال وشو خو مخکنۍ خبره ده نو ما ته یو سړی ما سره مخکې و نور حبیبي نوم دی ما سره به یې ګاډی چلو نو هغه وی زموږ د دوکان سره خوا کې دا سړی ما په خپلو سترګو لیدلی دی چې اوس یې د روزۍ درک نه لګي بوری نه شي اوچتولی نو ټرک کې د خاورې یا د سیمټو راشي نو دی ورته ولاړي نو یو کس بوری اوچتوي د ده پشه ږدي نو بلې وړي نو بری اوچتوي خدای ذلیله کړي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون الله وی د میندو د ګېډو نه مې راویستی هېڅ نه نوې خبره وګونه سترګې زړه مې درکړل چې د خدای شکر ادا شکر دا دی بچې چې په دې زړه کې د الله د دین سوچ او فکر وکړه په دې سترګو د خدای قرآن ته وګوره په دې غوږونو د خدای قرآن واورئ نو نن نه پس دا چې څومره کشران هلکان دي دې ته وایم ښه دې نوجوان طبقې ته چې بچې موبایل به غلط نه استعمالوئ انشاءالله ووایئ او بل تاسو ټولو ته وایم چې یو بچی راولئ او قرآن ته یې کښېنوئ دا وګوره نن 42 کورنو ته خدای پاک د دې بچي د دې مولانا فواد علي صاحب او د د ملګرو رڼا ورسوله او د قرآن رڼا دا 42 کورنۍ خوش قسمته دي د ده د برکت نه او د د ملګرو د برکت نه الله هغوی په زړونو کې او د هغوی په ژبو د خدای قرآن راوست دا ډېر لوی غنیمت دی نو یو بچی به ټول دوستان راولئ او په دې مدرسه کې به داخله او که خیر حفظ د الله به کوئ او قرآن به پې زده کوئ به انشاءالله وایئ دا تاسو ما سره وعده وکړه تلاوت به کوئ لږ کوئ خو کوئ او علماو سره او حافظانو قاریانو مدرسو سره مینه کوئ او محبت به کوئ الله هم ډېر خوشحاله کړه او الله هم ډېر برکات نصیب کړه او الله یې دا مدرسه کامیابه کی او د مولانا فواد علي صاحب او هغه سره چې نور څومره دلته مدرسین دي د ټولو په علومو کې د الله برکات واچوي تاسو ټول د الله خوشحاله کړي دعا وکړئ یا الله د اجتماع مبارک کړي مولانا فواد علي صاحب ته دعا وکړئ چې الله پاک د دنیا او د آخر برکات نصیب کړي الله په درس کې مزید برکات پیدا کړي والد صاحب ته دعا وکړئ چې الله په قبر انوار نازل کړي والدې صاحبې ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت او عافیت ورکړي ضرور د مفتی صاحب هغه ته دعا وکړئ زامن یې نشته چې
چې الله نارینه اولاد ولا ورکړي د ټولو وروڼو د دوی له اتفاق نصیب کړي چې کوم بار څخه دي یا دلته دي او کاروبار کې الله کاروبارونو کې برکات ورکړي دا کوم ماشومان چې فارغ شو د قرآن نه دا بچي یا الله د عالمان کې د مستقبل خوشحالی نصیب کې او دا زمونږ فاضل د علوم حقانی نه پرون فارغ شو د تم دعا کې چې الله د دین د نشر و اشاعت توفیق نصیب کړي او الله د خیر او برکت جوړ نصیب کړي نظام ټبر بیمار ده نظام ټبر بیمار ده دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت او عافیت ورکړي ډاکټر صاحب دې ته هم دعا وکړي بیګا زمونږ ورسره شپه وه چې الله تعالی وله ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي الله د ټولو وروڼو او د بچو اتفاق نصیب کړي او شاګرد مې 2 هفتې مخکې وفات شوی دی د دوی یو شاګرد 2 هفتې مخکې وفات شوی دی اعظم علي دعا ورته وکړه چې الله په قبر انوار نازل کړي والله وارثانو له صبر ورکړي د دې والد صاحب بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي دعا وکړئ چې څومره جمع دلته ده دې ټولو له الله د خیر او برکت جون ورکړي او کدی کې څوک بیماران یا په کورونو کې الله روغ صحتونه او شفا ورکړي بې اولادو له الله اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکړي په زنانو الله د حیا او د پردې صادر واچي دا ټول کلی او د علاقه په دین آباده کې الله د دې په بچو کې حافظان او عالمان پیدا کړي الله چې څومره دوستان دلته راغلل دا د قرآن په مینه 42 ختمونو کې زمارونو تاسو شرکت وکړم خدای دوی له د دنیا او د آخر خوشحالی ورکړي دا چې څومره نوجوانان دي دا بچي دي الله دې مونځ ګزاره کړي الله دې قرآن خانه کې والد صاحب دوست وفات شوی دی سیخ باچا د دې والد صاحب دوست سیخ باچا وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له خوشحالی ورکړي ډاکټر امجد صاحب کور والا نه جوړه ده ډاکټر امجد صاحب کور والا نه جوړه دعا وکړي الله ته وله شفا ورکړي او روغ صحت ورکړي څوک هم چې بیماران په دې مجلس کې په کورونو کې الله ټول روغ صحتونه ورکړي شفا ونه مسجد چا جوړ کړی دی چې چا پکې ساه غشتې ده او د جومات چې کوم بانی مبانی دی وفات شوی دی الله یې د هغې په قبر انوار نازل کړي چا چې دا جومات جوړ کړی دی چا پکې ساه غشتې ده الله هغوی له د هغې بچو له د دې بدلې په دنیا کې مو ورکړي او په آخرت کې مو او قاري شوکت علي صاحب ته قاري شفیع صاحب قاري شوکت علي مفتی امجد علي صاحب ټولو له الله د خیر او برکت جون ورکړي او درسونه قبول کړي او دا زموږ د جومات ستاسو ګاونډیان دي او دا جومات څه نوم یې شمس تبریز صاحب هغې باچا صاحب هغې ته دعا وکړئ چې الله تعالی په قبر انوار نازل کړي او د ټولو بچو یې له اتفاق نصیب کړي او د دې محلې چې څومره مقتدیان دي د مفتي صاحب فواد علي صاحب الله ټولو له خیر ورکړي دی وایي ټول تعاون کړي دی خیر دي که نه د قرآن سره چې څوک مینه کوي محبت کوي الله د هغې بدلې ورکوي خدای د دې چې څومره مقتدیان دي ته وله د خیر او برکت جون ورکړي ته په بچو خوشحاله کې الله په بچو کې حافظان او عالمان پیدا کړي خصوصا زنانو ته دعا وکړي الله د حیا د پردې ژوند نصیب کړي الله د قرآن د تلاوت زندگی نصیب کړي او الله چې څومره بیا دعا وکړي که د چا بچي نه یا نارینه اولاد نه الله زامن ورکړي نارینه اولاد ولا ورکړي الله چاته چې څه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدله کړي چاته څه ټینشنونه دي په خوشحالو یې بدله کړي دا ټول بچي الله دینداره کړي او دا صالحین او د دې ادي ما یو درې ملګري دي بار ملکي دوستان دي الله دې وله خیر او خوشحالۍ او عافیت وکړي ټول ها مفتی شاهد علي صاحب ته هم دعا وکړه کنه الله دې وله خیر او برکت ورکړي الله یې نارینه اولاد قاري توفیق الرحمن صاحب دی یو بل ملګری دی پېښور نه راغلي دي الله دې په علومو کې برکات ورکړي یا الله دا چې څومره دوستان دي لاسونه اوچت کړي دي دا ټولو زړه حاجات پوره کړي ټولو د خیر او برکت او خوشحالو زندګي ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین